دا وګوره ډېر په ټیکنیکل طریقې باندې دا کتل شوي دي بیا دلته دا خښې شوي دي. په دغه سهار باندې دا مزدوران راوستي دوی باندې دغه ځای راکړی خدایي کړی چې همدې ځای باندې پیپونه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو بیګا ماښام په واتس اپ ګروپس چې څومره دي ترو اوټ بونیر په هغې کې یو واقعه دا چلېده چې د ضلع بونیر په ډګر پل خواته یو ځای دی او په هغې کې په انډرګراونډ دننه یو ځای کنستی شوی دی او یو لور او مور چې د هغوی لاشونه افټر د 20 نه زیاتې ورځې شوي دي او هغه برآمد کړی شوی دی. یوه زنانه ورکه ده، دوه زنانه چې وي هغه دلته 20-25 ورځې پرتې وې. بونیر پولیس را ایستلي دي او کم ملزم چې دی هغه د دوی د وینا مطابق د ملک نه بهر دی. دا واقعه ولې شوې ده؟ د دې ډراپ سین به کله کېږي او د دې زموږ په دې معاشره باندې اوورال اثرات څه دي؟ زما سره د انویسټیګیشن ډپارټمنټ سټیک هولډر دی، ذمه دار دی او ډي ایس پي هیډ کوارټر د خبرو سره کوم زما سره راځي. د دې واقعاتو اثرات زموږ په دې معاشره څه دي؟ د دې واقعاتو اثرات چې دا ډېر زیات یو دغه سینیس کیس دی او دا ډېر وخت نه یو ایشو تاسو ته هم پته وي دا کوم خلک چې ولاړلې دوی ته هم پته وي ډېر ورځو دا ایشو چلېده چې زه 3 زنانه دي چې هغه لا پته دي د تور ورڅخه تللي. بیا چا وایي چې په اسلام آباد کې چا وایي په لاهور کې. آخرکار زموږ د ابتدایي تفتیش چې کله مونږ شروع کړو او دې حد ته مونږ راورسېدو دا زمونږ دپاره یو ښه ایفرټس دی چې ځکه چې دا که تاسو په زمونږ چونکې دلچسپي په دې کیس کې ځکه وه چې د یو کور نه 3 زنانه په یک وخت باندې دا ورکې شوې. یو المیه د هر سړي لپاره وه، یو سړی په خپل ځان باندې لکه دا دغه راولي. نو هغه بیا قدرت داسې وکړه چې لکه کوم ځای کې چې جرم وشي نو قدرت یو نظام دی چې هغې کې داسې یو اثر پاتې شي چې هغه اټومیټیکلي هغه چې کوم دی نو اوپن شي او هغه ملزم چې هغه ته سزا میلاو شي. اوس دا 2 زنانه چې دلته خښې شوي دي یا دغه شوي دي که تاسو وګورئ دا ټول سامان چې زه تاسو د بجلۍ وینئ یا د اوسپنې دا سامان وینئ نو چې یو سړی پي نو دا ټول دا لایقه دلته په نظر دی ته زه ګورم که دا سیخ دی که دا سټکې دی او که دا بل څیز دی دا بل څیز دی نو دا هم په دې ځای باندې شاید چې په دې ځای دا خو به هله دغه کېږي اوپن کېږي چې کله ملزم ګرفتار شي او هغه مونږ انټاروګیټ کړو نو بیا به پته ولګي چې آیا دا زنانه په دې ځای قتل شوي دي یا دا بل ځای قتل شوي او دلته راوړي شوي. دا 2 روحونه. د دې نه علاوه زما د انسپکټر صاحب دا خبره وکړه چې یاره دلته پیپ استعمال شوی دی د هغې چې کوم بلیډینګ د هغې نه شوی یا بل داسې څه دغه اثرات هغه چې کوم دی نو واش شوي دي. نو د دې واش یاره دې دا خو نه شو ویلی خو اندازه داسې کېږي چې یاره دلته به دې ځای دا واقع شوې ده او نایټ ټایم کې غالبا چې دا وشوي 6 نوالې تر 9 بجو دغه ټایم کې شوي. نو اوس عام دغه خو دا دی د ریکارډ مطابق د ټریول ریکارډ د هغوی چې کوم دی دا یو نارینه یوه زنانه هلک نه حنیف الرحمن نوم دی او دغه زنانه نه عایشه نوم دی دا لاپته دي دا تلي دي او شاهین بیګم او حفصه دا چې کوم دی نو قتل کړی شوي دي. اوس موږ به داسې کوو که فرض که دوی واقعي ملیشیا ته تلي یا په ملیشیا کې یا په انډونیشیا کې یا دغه نیبر کنټریز چې دي یو بل سره نو موږ به دا کوشش کوو چې د دې ریډ وارنټ پالو او په انټرپول په ذریعه به چې کوم دی نو انشاءالله تعالی ولې چې زمونږ د بونیر خو جو هم دغه دا دی چې زمونږ زیات بونیر خلک چې دی نو دا په ملیشیا کې دی. اول ته د حکومت سره هم داسې خلک شته چې هغه حکومت سره خپل انټرست ساتي او د هغې سره میلاویږي نو انشاءالله چې دا ملزم به مونږ ډېر زر ګرفتار. دا چې قدرمنو کتونکو زه چې په کوم ځای ولاړ یم لږ په کیمره به تاسې والو دلته اندرپایي لګېدل او تقریبا 9-10 فوټ خو به 9 فوټ ځای کنستی شوی دی په هغې کې دننه بیا ټیک شو په هغې کې بیا دننه نور ځای کنستی شوی دی او هلته ډېر شی ورځې 2 زنانه پرتې وې او دوی هغه لاشونه برآمد کړي دي. یوه زنانه چې دا هغه مسینګ ده. زه د واقعه لږ په خپلو الفاظو کې تاسو زموږ کتونکو ته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې واقعیت چې دا 3 زنانه دي تور اوسېدونکي دي یو مور یې وه 2 لوڼه یې دوی مته یې سهار ته کور نه راوتي دي چې موږ ما ډاکټر ته ځو دا ټریټمنټ له بیا د هغې نه دی مسینګ شوي بیا
د یو رشتہ دار هلته په تورس کې اطلاع راپورټ کړی و چې دا زمونږ زنانه روږې شوي دي. د تورس چوکۍ انچارج پکې 156 انکوایري شروع کړې وه. کاروایي شروع وه. بیګا پرون د انورزیب خان ته یو نمبر د 0301 موبیلنګ یو نمبر دی، هغې نه یو کال راغی چېرې تاسو داسې چلو کوئ چې دا موږ دلته یو کس نیولی دی، هغه موږ انټاروګیټ کړی دی، تاسو دغه د رحمان دا دوکان کې دا خانه ده، دا کې راوکړئ، دا ډېډ باډی به تاسو ته میلاو شي. نو چې هغې راغله چې بېرته راوشو نو دا دا چې کولاو کړ ډېډ باډی دی، داسې لکه ډغلې وه لکه نهستې 2 فوټه دغه لمبایي ده او 3.5 فوټ چوړایي ده او 1.5 فوټه ګهرایي ده. د خاورو هغه ځای کې نسته شوی دی، دغه کې دی دفن شوي دا 2 زنانه. دغه بیا په دې کې دننه یو جدا بل ځای هم که نستی و؟ نسته شوی دی، لاندې تخې کې نسته دی، ګراڼډ کې نسته دی. دا ځای تاسو څنګه معلوم کړو؟ زه دا یم که نه چې دا یم که نستی دی، د دې د لاندې نور سیمټ شو دې باندې دې ځای باندې تازه سیمټ شو. نو بیا هغه خو دغه وشو موږ چې تفتیش پکې شروع کړ. د سر دلته 2 کاریګرو سواد والا پاتې کړی، یو موجود و زید حسین نومېدی، هغه نه پکې لږ معلومات دغه موږ وکړو. هغه وایي چېرې دا هم په چې تاریخ باندې دی، یعنې پوررحمان دا ځای دا کړی چېرې دا هلته کټر دی، دغه دی دا دې دا پې موږ دې ته کنورټ کړو. بار ځینو مطلب هغه وایي موږ تپوس کې دا څه دپاره که نه په ګریل باندې کټ کړی او دې کې سوري کړي، آټري مشین ته موږ قبضه کړی دی. 2 زنانه مړې دي، یوه زنانه چې ده ورکه ده چې یو زنانه دا ده چې دا خو په خلاف پیغام شوی دی. نو دا زنانه خو هغوی سره ژوندی لیدلی شوې ده په ګاډي کې، په دغه شپه باندې په جیب کې پورګۍ چولې وه او دا مزدوران یې مطلب دی ژباړی ته رخصت کړو. دا خپل کسان کاریګر رخصت کړ چې تاسو لاړ شئ ژباړی کې زموږ سامان راځي سوزکي کې تاسو به هغه ریسیو کړئ، 100 روپۍ ول هم ورکړي، هلته به ډوډۍ وخورئ او مطلب هغه به ریسیو کړو، بیا به راځي. هغوی چې هلته تللي ډوډۍ موډۍ خوړلی ډېر ټایم تېر شوی 2-3 ګنټې ریسیو ته ته ټلیفون کړی دی چې مونږ خو دا په انتظار یو مطلب موږ ستړي شو، ته ته تاسو دا هلته انتظار وکړئ. دې ورپسې بیا تللی دی په یو جیپ کې د یو انسیپي جیپ دی د پلار هغه مزدوران د هغوی په کول هغوی چېرې دی راغی نو زنانو سره یو فرنټ سیټ کې و پورکی وه ټوپۍ والا پورکی وه او مونږ یې شاته سیټ کې کېنو چې راغی نو مطلب مونږ یې دروازه شاته ته په خپله کولاو کړه، مونږ راکوشو دې ځای ته راغلو. دا کمره دی دې ځای دلته یو کس نور هم ناست و، هغه بیا مونږ ټریس کړو، تاڼه کې دې مونږ سره مصري دی ګلکار، هغه سره یو شاګرد دی، هغه هم ناست و. نو دوی وایي چېرې مونږ چې رالو نو دا دې ځای باندې بیا دغه اوسپنې ایښې وې د دغه د نیپوررحمان او دا سواتۍ چې د زید حسین سره بل یو ملګری سوات ته هغه نه راغلی، هم زه په ټلیفون رابطه شوې ده. هغه باندې بیا دا دغه ویل کړه چې بس ما پکې پیپونه ولګول او د دې نه مخکې سار په دغه سار باندې دا مزدوران راوستي دوی باندې دغه ځای را کړی کودایي کړې چې دې ځای په زه پیپونه خورم او جا دوی چې لکه راغله واپس نو بس دغه نو دوی چې موږ بس په دې کې اوسپنې پرتې دی په خپل یو کاریګر باندې ویلډ کړي او دې کسان ته بلې مشید دی چې ته به سار به راشي سیمټ پکې ولګوي. سره اندازتن په دې کې دننه د دې لاشونو وخت څومره به شوي اندازتن؟ دا خو بالکل ایگزیکټ دغه 7 تاریخ وره که نه جي 7 نه حساب وکړي نو بېګا 2 تاریخ که نه جي اکته میاشت دغه راني شي نه دلته ښه بالکل 7 نه دی دغه 7 نه یې میسنګ شوي دي په 7 دی بیا تللی دی مطلب د پاټ باندې د لوکیشن بیا لاهور کې دی. یو تپوس کوم کاز د ډیټ په څه شوی دی؟ څه په ریپورټ کې پته لګېدلې ده؟ ډېټ خو موږ له پوسټمارټم راپورټ نه راغلی خو فایر آرم نشته. هغوی ویلي چې زباني نور لا پوسټمارټم راپورټ زه روانه خو تاسو راغلی واپس شو پوسټمارټم راپورټ نه دی میلاو شوی خو فایر آرم نه دی. هغوی چې داسې د ډز دغه پکې نشته. داسې یو تپوس اخري کوم د بونیر پولیس ماشاءالله دومره زر د هر څه ټریس کړه څومره پورې ایکسپیکټډ د نور ټایم بالي ډراپ سین به څومره ټایم کې وشي اندازه ته؟ نو ډېر زر به سر وشي په دې کې بیا هغه کال چې کم کړی بېګار سپیش بیا هغه سړی مونږ ټریس کړ کم کال کم ټلیفون نه چې موبیلک نمبر نه کړی باجوړي په نوم هغه سړی چې کوم ایکچوال سړی هغه هم د ټریس کړ پیسل نوم دی او د دې چرغولی اوسېدونکی پلار نوم احمد خان دی د وابډا احمد خان د وابډا نه ریټایر دی برسواړی نه دا هم د سره وخت کې کاریګر پاتې دی د کلوز دغه دی نو هغه موږ دا لاس نه راغلی قانون پولیس په دغه کې دی دا موږ رابطه ورسره کړې وه هغه نه به هم انټاروګیشن کې ځکه چې دا اطلاع هغه ورکړې چې دا ډېډ باډی دلته پرتې دي او خبره پکې چې دا راغلی نالج کې انټاروګي تفتیش کې موږ ته دغه شو دا کسانو چې موږ واپس د سواړی نه رالو دغه پیپره مشین دی د اوبو مشین دی نو هغې ته پیپ لګېدلی و دا برنډه بنده وه نو داسې ولکه چې واش شوې وه
موږ ته تاسو کې چې دا نه هغه په خپل جګړه چې ته پیپ کولاو پاتې شي نو د انداز هغه دی کار واقعیت دی کې شوی دی هغه مته بیا پیپ لګولې دی ورته او بو باندې اثر کوي بس د دې پروګرام په وساتت دا یو میسج ورکوم یو خدای زما سره ولاړ پولیس ډپارټمنټ ضلع بونیر لداد ورکوم چې ماشاءالله ډیر اکټیو کردار دی بلکې پرو اکټیو کردار دی دویم دا چې دا پښتنو ته دا میسج ورکوم چې لږ خپل ځان ته سوچ وکړو مونږه لږ خپل چاپیر چول ته سوچ وکړو مونږ له دا سوچ ضروري پکار دی چې دا مونږ په کم طرف روان یو د دې ټولو قصو مطلب څه دی د دې فایده څه ده الریډي یو شدید کرایسس په مونږه په دې وطن دی پکار دا چې مونږ د داسې قسمه واقعیاتو نه او د داسې قسمه انوالمنټس نه ځان وساتو ډېره مننه